الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اوس د دې رکوع کې د سر آیات کې الله رب العزت ایمان والا ذکر کوي او یهودیان او نصارا. جزاک الله خیرا کثیرا فی الدارین. دې کې الله رب العزت وایي چې ای ایمان والو هغه کسان چې ایمان یې راوړی ایمان والا دي او هغه کسان چې یهودیان دا چې دي نو دا یعقوب علیه السلام 12 زامن و هغې کې یو یهوده یا د هغې د وجې یا مختلفې وجې دي چې دې لومبني یهودي ټکي استعمال که خپله ژبه کې په څه طریقې هغه اوږد شي دغه دی که نه خبره ده نو خو نه وایي خو بس یهودیان چې دغه بیا چې د موسی علیه السلام کتاب بس څوک مني نو به یهودیان دا یهودي ټکي شه بس. بیا بل والنصارا نصارا چې دي نو دا په دې دغه کې یو کلی دی په شام کې د هغې د وجې دي ته چې دی نو نصارا ویلی شي عیسایانو ته. وصابین به هغه خلکو ته وي چې څوک وي چې دي داود علیه السلام پیغمبر ګڼم څنګه چې د مکې مشرکانو به ځان ته چې دی وی مونږ ابراهیم علیه السلام پیروکار. یا صوابین هغه خلک دي چې څه خبرې د یو مذهب نه راغښتې او څه د بلې نه او څه د بلې نه دغه طریقه باندې دي نه چې چا ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړو او نیک عمل هغې ته ویلی شي په طریقه د پیغمبر وي د دې دپاره اجر دی د دې د رب په نس باندې په دې باندې به څه یره هم نه وي الله وي او دې به غمجن کېږي. ایمان دا لازمي شی دی.
ان الذين یقینا ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی والذین ها کسان هادو چې یهودیان دي والنصارى او عیسایان دي والصابئین او صابئین دي من هغه څوک آمنه چې ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عملو کې د نیکۍ عملو کې په طریقه د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم باندې فلهم بس د دوی دپاره اجرهم ثواب د دوی بدله د دوی بدلم څه ده جنت دی بیا فلهم بس د دوی دپاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم په نزد د رب د دوی ولا په نزد د رب د دوی د دې اجر د رب سره دی مثال په طور ته اوس دا ناسته کې قرآن پاک ته نو که ته به چې خو دا خو پکې دا ټیم به ما چې دی نو هغه پلان کې ډرامه کته د هغې نه هم پکې ووتم دا ټیم خو به ما چې دی نو دا کول ځکه دا 2 بجو ډرامه به تقریبا زما څونه خیال دی او دې ټیم خو دا بلانکې ډرامې نه پاتې شم یا د دې کار نه پاتې شم د دې نه پاتې شم نو الله رب العزت دپاره ته کېناستې الله رب العزت په نس باندې ستا اجر دی الله به بدلې درکوي الله به دنیا او آخرت ښایسته کوي او بل الله وایي داسې اجر به درکوم او داسې په دنیا کې به هم بدله دی چې په دنیا کې به هم تا ته بېارامي نه او سکون به تا ته حاصل آرام والا زندگی بدی ولا خوف او نه به یروي علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي تیره چې کومه زندګي ده په هغې به د دوی څه یره نه ځکه چې عمل به یې پکې نیک وي او په هغه وخت به چې څه پرې راځي د قیامت ورځ ده وغیره په دې به دوی غمجن کېږي الله رب العزت چې کله تورات ورکړ یهودیانو له نو دی وی چې دا تورات خدا خو ډېر ګران کتاب دی په دې به موږ څنګه عمل کوو چې الله رب العزت خبرې وشوې د موسی علیه السلام او د الله پاک نو دی ویه وایي دغه داسې ورته وایي مونږ یې چې په سترګو ووینو هله به کار کېږي خیر بیا دې مړه شو بیا را ژوندي شوه خبره مخکې تېره شوې ده بیا دې ووی چې یاره په دې کتاب خو د عمل ډېر ګران دی دا ډېر ګران کتاب دی نو دی مشران موسی علیه السلام سره تللي هغه الله ته سوال وکړو چې خدای پاکه دا قوم نو هغه ورته چې دا بې قانونه پاتې شوي دي ډېر وخت داسې غلامۍ زندګي تېره کړې ده نو دي ته هسې دا اوس ګرانه ښکاري نو لهذا الله کتاب ورکړه چې الله کتاب ورکړه نو دی بیا نه منه چون چې رای پکې کوله الله رب العزت ورته وایي چې دا کتاب ومنې عمل پې وکړې غر یې پې د پاسه راوچت کړه چې غر دی د سر د پاسه کوی تورونه چې بای دا خو را باندې جبرائیل علیه السلام اوس راغورځوي نو دی وی چې منه بس صحیح ده بس موږ پې عمل کوو خو په یو سترګه به هغې ته که ته په الفلا مرامیانو او دې خوا بیا چې دی نو هسې را دغه نه وي خیر نو خدای پاک ورته وایي چې عمل پې وکړې که چېرته ستاسو نه کمې کوتاهي وشي نو خیر دی زه به ورته بښنه کوم مثال په طور ته لمونځو کې ښه صحیح په خپل نیت او ستا نه پکې چېرته په ایره باندې غلطي شوي الله رب العزت تا ته یاد نه نو الله رب العزت به ورته معافي وکړي خو چې اوس ته د سره مونځ نه کوې نو الله رب العزت نه بیا تا څه شي تمه بیا خو ته غلطي کوې امید ساتي خلک د رحمت نه خو چې ته د سره کښېنه رحمت له خواله نه ورځي خیر نو دی خدای پاک ورته دا وایي که غلطي وغیره نه کېږي نو زه به ورته معافي کوم دا چې کله خپل ځای ته راله رامیان د کوی تور نه موسی علیه السلام سره خو نو خپلو کلیوالو ته علاقې والا ته وایي چې بس مړه خدای پاک خو وایي که عمل پرې کولی شي وکړې او که نه شی کولی نو بس دا خیر دی دې ته دا خبره جوړه کړه نو هغه خبره ده واذ اخذنا او په هغه وخت کې چې واغستله مونږه میثاقکم په وعده ستاسو نه ورفعنا او اوچتم کو فوقکم الطور ستاسو د پاسه تور غر خذو مونږ درته ویل ونیسئ ما هغه څه اتیناکم چې درکړیم دي تاسو ته بقوتن په قوت سره واذکرو او یاد کړئ ما هغه څه فیه چې په دې کې دي لعلکم تتقون دپاره د دې چې تاسو ویریږئ تاسو تقوا اختیار کړئ ونیسئ مطلب دا چې د دې د احکامات راټینګ کې دې کې د مونځ حکم دی مونځ کوئ دې کې د زکات حکم دی زکات ورکوئ داسې د زنا نه ځان بچ کوئ دا خرابو کارونو نه ځان بچ کوئ بس دې کې څه حکم دی هغه راټینګ کړي په یادولو سره او په زده کولو سره نو چې دې کله دې دا خو ټوله ومنله خو بیا ثم تولیتم بیا وګرځېدې تاسو من بعد ذلک وروستو د دې نه بیا د دې وعدې نه واپس شوې تاسو په دې وعده باندې وفا ونه کړه
فلولا فضل الله کچرته نوی فضل د الله تعالی علیکم پتاسو باندې ورحمته او رحمت د الله تعالی لکنتم نو ګرځېدلی به وې تاسو من الخاسرین نو وې به تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه. نو ته اوس وایې چې دلته کې خو دا خبره دلته مطلب دا دی که د الله فضل نه وي د الله فضل څه شي دی تاسو ګناه وکړه د حکم مواده مو وکړه بیا مواده ماته کړه او الله رب العزت چې دی نو په تاسو څه عذاب رانهوستو بخښنه یې درته وکړه بیا یې در باندې انعامات وکړه بیا یې در باندې احسان وکړه. مثال پته د نن سبا معاشرې ته وګوره یو کس مونږ نه کوي بیا هم الله رزق ورکوي بیا هم الله زندګي ورکوي بیا هم الله چې د خپې لاس سم ورکړي. نو که چېرته د الله خوښه خو دې به د تاوانیان خپه به ولله مات کي لاس به ولله مات کي. الله هم د هر مسلمان اوسئ د ایمان نه به محرومه شي نه الله رب العزت پې بیا هم فضل او احسان کوي. نو دغه شان په هغې باندې ګناهونه هم کول او بیا هم پې الله فضل او احسان کو. وایي که د الله خوښه تاسو به تاوانیان نه ګرځېدلی. بیا ورته الله رب العزت یو بله واقعه یادي ولقد علمتم یقینا تاسو پوهیئ الذین په هغه کسانو باندې اعتدوا چې زیاتې یې کړو منکم ستاسو نه فی السبت په ورځ د خالي کې فقلنا نو موږ ورته لهم هوي تکونو شی قردتن شادوګان خاسئین ذلیله. دا داسې کار و چې یو قوم بعضې و چې دا د داود علیه السلام وسلام قوم ده ورته احکامات بیانول او دوی په احکاماتو باندې عمل نه کو چې دوی پې کله عمل نه کو نو ده ورته وي عذاب بار باندې راشي دا وغیره دي خنداګانې شروع کړې چې خنداګانې شروع کړې نو بس الله رب العزت د دینه شادوګانې جوړې کړې الله هم دې وساتي. او په بل ځای کې ورسرې راغلي دي چې الله رب العزت خنزیران جوړ کړ. نو د مشرانو نه خنزیران جوړ شو او کشران چې کومو نو د هغې نه شادوګان جوړ شو. الله هم دې وساتي. دا امت چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره خدای پاک د اجتماعي عذاب نه ساتلې په دوی به په یو ځای عذاب نه راځي. الله وایي دا مې ځکه وکړه فجعلناها دپاره دی چې دا پس موږ دا وګرځول نکالا عبرت لما د هغه څه دپاره بین یدیها لما د هغه چا دپاره بین یدیها چې موجود و په هغه زمانه کې یا د چا مخې ته چې دا کار کېده وما خلفه او هغه چې وروستو را روان دی امام شاه صاحب وایي وموعظة او نصیحت للمتقین د نیکانو دپاره دا مې نصیحت وګرځو. او په دې امت کې به هم دا کېږي. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی بخاری شریف ترمذی شریف او ابو داود شریف را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د قیامت د نږدې به زما د امت د څو خلکو نه به چې دي د څه کسانو نه به خنزیران او شادوګان جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ها نو صحابه ته تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې هغې به کلمه نه وي دا ولې کلمه به نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه یصلون ویصومون ویحجون کلمه لاسه کې چې خو منځونه به هم کوي حجونه به هم کوي روجې به هم نیسي بیا به هم ته خنزیران او شادوګان جوړ شي. وی ولې وی دی به چیرې د ګانو بجانو سره ډېر زیات شوق ساتي د هغې به ډېر شوقیني نو الله رب العزت به ته خنزیران او شادوګان جوړ کړي. الله هم دې اوس نن سبا ټول دغه لوبه ده. ولقد علمتم او یقینا تاسو پوهئ الذین په هغه کسانو باندې اعتدوا چې زیاتې کړي منکم ستاسو نه فی السبت په ورځ د خالي کې. خبره داسې وه د ورځ د خالي مطلب دا دی چې دي به ټول هفته چې دا د میانو ډېر شوقیانو دي به میان راټینګول او خرڅول به نورو ځایونو ته به تجارتي منډو ته لیږل او خرڅول به ښه په غټه پیمانه باندې دي د دغه کارو بس. خو دی چې دی الله رب العزت به امتحان کون ورته د خالی په ورځ باندې چې دی تاسو به میان نه راټینګوئ صرف زما عبادت به کوئ. څنګه زموږ دپاره جمعې ورځ ده خو چونکې مونږ خو چې بانګ وویلی شي د هغې نه پس وي بل څه مه کوئ بس بیا زما عبادت کوئ. خو دوی ته د خالي ورځ ټوله شو. دوی به په دغه ورځ باندې میان نه راټینګول د الله امتحان په دغه ورځ به میان د ټولو نه زیات راتله د ټولو نه به زیات راتله. نو دوی به بیا دا رامیتوب کو چې تالاب ته به یو نالی ایښکې او په هغې باندې به اوبه رالې جمع به شوي بیا به ورته لاره بنده کړه چې بنده به یې کړه په هغې کې پاتې شو په سبا به یې ونیسل نورې مختلفې هیلې به یې کولې.
نو پیغمبر به منع کړه، خلکو نور مسلمانانو هم بعضو منع کړه، خو دوی په هغې باندې عمل نه کو. نو چې کله دغه کار شروع کړه او دا خبره د پیغمبر نه منله، نو الله رب العزت چې دی هغه د دینه شادوګان جوړ کړه. 3 ورځې دی ژوندي او د 3 ورځو نه پس چې دی نو بیا دی وفات شو، مړه شو بیا. نو دا نن سبا بیا چې کومه کیسه مشهوره ده چې دا شادوګان دای نسل دی، دا صحیح نه بیا ځکه چې کوم شي د عذاب نو هغه زر ختمیږي بیا. ولقد علمتم یقینا تاسو پوهئ الذین په هغه کسانو باندې اعتدوا چې زیاتې کړو منکم ستاسو نه فی السبت په ورځ د خالي کې، فقلنا نو موږ ورته وویل لهم هغوی ته کونو شئ قردة شادوګان خاسئین ذلیله، فجعلناها بس موږ وګرځول دې لره نکالا عبرت لما د هغه چا دپاره بین یدیها چې موجودو دغلته، وما د هغه چا دپاره خلفها چې رستو برازي یا د رستو زمانې دپاره، و موعظة او نصیحت للمتقین د متقیانو دپاره. اوس دې صورت د چې نوم د څه وجې ورکړی شوي د کومې غوا د وجې د هغې ذکر دی. دا په بن اسرائیلو کې یو مړی وشو او خپلو روغانو مړ که د مال د اول یې ورله لور وغوښته چې دا لور راله راکړه، نو ده ورله دا لور ور نه کړله. چې ور یې نه کړه بیا یې ورته وی چې چونکې ته مالدار او موږ غریبانان یو نو موږ له لږې پیسې راکړه چې څه کار شروع کړو ځان نه موږ به هم ښه شو. تریو ده ورته وی چې نه در کوم ډېر شو مو ده ورله ور نه کړه. چې ده ور نه کړه هغوی ورته پټ پلان جوړ کړو، هغوی چې دی نو دی مړ کړه. چې کله یې مړ کړه نو وی چې دا قتل په موږ راوانړېږي، هغې په بل چا ور واړو. خیر خبره راله موسی علیه السلام له د دې مطابق لا حکم نو را نازل شي. هر کله چې کتاب کې حکم راشي نو بس بیا په هغې فیصله کېږي، خو لا حکم کتاب کې نو راغلی، تورات لا نو راغلی، تورات لا نو را نازل. نو موسی علیه السلام الله نه سوال وکړو، بس الله پاک ورته وی چې یو غوا حلاله کړه. وإذ قال موسی هغه وخت کې چې دوی وویل ای موسی علیه السلام لقومه، موسی علیه السلام وی لقوم دی قوم خپل ته ان الله یقینا الله رب العزت یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې تاسو حلاله کې یو غوا لره. قالو وویل دي نو موسی علیه السلام ورته چې بس صحیح دی یو غوا حلاله کې بس کیسه به ختمه شي. نو دا خو چونکې دوی په هر څه کې خبرې راوباسلې چینجي به یې راوباسل، دوی ورته وی چې دا ته موږ پورې خندا کې اتتخذونه هزوا، ته نیسې موږ لره په ټوکو باندې. پیغمبر ته وی چې موږ پورې خندا کې. قال او فرمای موسی علیه السلام اعوذ بالله زه پناه نیسم په الله سره ان اکون من الجاهلین چې زه شم د جاهلانو دا ټوکې موکې کول خلکو پورې دا خو د جاهلانو کار دی، زه الله سره پناه نیسم چې زه شم د ناپوهیو نه. نو دوی ورته وی چې ښه بس زه ټیک ته غوا خو به حلاله کړو، خو ما هیه خدای پاک ته ووایه. قالو دوی ویل ادعو لنا وغواړه زموږ دپاره ربکه د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هیه چې څه صفت به وي د دې دا به څنګه. قال نو بس چې اوس دی حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی په ځان سختي وکړه نو الله هم ورسره سختي وکړه. دی ان موسی علیه السلام ورته انه یقینا الله رب العزت یقول فرمای انها بقره یقینا دا یوه غوا ده لا فارد ولا بکر چې نه به ډېره وړه وي او نه به ډېره بوډۍ وي، عوان بین ذلک درمیانه حاله به وي، میانه رو به وي. ففعلوا بس کم حکم چې دا شوی ما ففعلوا بس اوکې ما هغه څه تؤمرون چې تاسو ته حکم شوی. دی پکې بیا هم چینجي روباسه دې ته وویل. وإذ قال په هغه وخت کې چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته لقومي دی قوم خپل ته ان الله یقینا الله رب العزت یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې تاسو حلاله کې بقره غوا لره. قالو نو ویل دی اتتخذنا آیات نسی موږ لره هزوا په ټوکو سره. قال او فرمایل موسی علیه السلام اعوذ بالله زه پناه نیسم په الله رب العزت سره ان اکونه چې زه شم من الجاهلین د ناپوهیو نه. قالو ویل دی ادعو لنا وغواړه زموږ دپاره ربک د رب خپل د خپل نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هیا چې څه صفت به وي د دې غوا
قال اول موسی علیه السلام انه یقینا الله رب العزت یقول فرمای انها بقره یقینا دا داسې غوا ده لا فارض ولا بکر چې نه ډیره بوډۍ ده او نه ډیره وړه ده عوان درمیانه حاله ده بین ذالک په منځ دې کې ففعلوا بس وکې ما هغه څه تؤمرون چې تاسو ته حکم کړی شوی هلکه خو بس وکې که نه دې څه وکړه دې ورته چې نه رنګ به یې څنګه توره ده که زیړه کمه کاروله ده نو قالو موسی علیه السلام ورته ادعو لنا دی ورته وی قالو دی ادعو لنا وغواړه زموږ دپاره ربکه د رب خپل نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما لونها چې رنګ به یې څنګه رنګ به قال نو موسی علیه السلام ورته وی انه یقینا الله رب العزت یقول فرمای انها بقره یقینا دا داسې غوا ده صفراو چې تکه زیړه به وي فاقع لونها او دا زیړوالی به ښه پوخ وي خالص زیړه به وي تسر الناظرین خوشحالوي به کتونکي لره موسی علیه السلام ورته چې بس داسې غوا ده چې تکه زیړه به وي او چې څوک ورته ګوري نو به خوشحالېږي دا رنګ به داسې ځان طرف ته د نظر راښکي قالو نو ویل دي ادعو لنا وغواړه زموږ دپاره ربکه د رب خپل لنا د خپل رب نه راله وغواړه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هیه چې څه صفت به یې د دې یعنې دا به څنګه موږ خو ګډوډ شو چې یاره دا به چې دی نو وړی غټه به نی او دا به چې دی دا به موږ خو له ګډوډ شو چې دا به راټیکړی شوي او که نه به یې راټیکړی شوي دا هم راته ووایه که نه ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډه وډه شوه په موږ باندې وان ان شاء الله یقینا موږ ان شاء الله کو وخته الله تعالی لمهتدون مندونکي یو دی لره دا به موږ ومومو ډېر زره خو که الله وغوښته نو انشاءالله یې ووي که دا انشاءالله یې نه ویلې دا به دې چېرته مونتې نه وه بیا نو قال موسی علیه السلام ورته وی انه یقینا الله رب العزت یقول فرمای انها بقره یقینا دا داسې غوا ده لا ذلول چې نه جوتې کړې شوې ده جوتې چې دا ګاډۍ ماډۍ پې تړي یا پې چې دی نو په کیلونو میلونو کې ګرځئ دا ځمکې پیړئ لا ذلول چې نه جوتې کړې شوې ده تثیر الارض چې اړوي ځمکې لره ولا تسقي الحرث او نه ارټې کړې شوې ده په ارټ باندې چې کوم څاروي ګرځي نو تاسو به چې غوا میخه خو په ارټ نه ګرځي دا خو غوایي ګرځي یا سنډا به یادوي نو په بعضې علاقو کې چې دی غوا هم ګرځي یا چې دی نو بقره دواړو ته هم شاملېږي دواړو ته هم ویلی شي مسلمتون روغه رامټه ده لا شیته بیا څه داغ به هم پکې نه وي قالو ویل دي الان اوس جئت راتګ دې وکړه رالته بالحق په سمه خبره ښه اوس دې سمه خبره وکړه فذبحوها نو حلاله کړه دوی دغې غوا لره وما کادو نو دي یفعلون چې دغه کار یې کړی وي دی نو چې دا کار یې کړی وي خیر موسی علیه السلام ته ووي هغه ورله خدای نه سوال وکړو ورته چې بس دی حلاله یې کړې دوی ورته وی چې نه حلاله یې کړې دا به څنګه یې رنګ به یې څنګه یې خدای پاک ورته ته که زیړه به نه به ډېره وړی نه به غټی خیر دا بیا یو نیک کس سره میلو شوه ده د مور ډېر زیات خدمت کړو دغه کس او د مور یې ډېر خدمت کړو مور به ورته دعاګانې کولې او چې کوم کار به یې کو د مور نه به یې مشوره اخیسته نو ده له کسانو پیسې ورکولې غوا یې ترې اخیسته مور ورته یې چې وایي زه مور نه مشوره علم نو مور له لړ هغه ورته یې چې می خرڅوه د دې نه به زیاتې پیسې خلک درکوي بیا ده یو پنځه شپږ چکرې ووارې خو مور ورته یې مه خرڅوه پنځه شپږ به یې پیسې زیاتولې او ده به چې دی دغه ده به مور سره مشوره وکړه ای به یې لا مه خرڅوه خیر اخره کې د خرڅه نه کړه او بیا دغه کسان بیا بس خدای پاک پیدا بني اسرائیل ورپېښ کړه دې کته په منډی کې او دې ته دغه غوا میلو شوه نو ده ورته بیا ووي چې دا به در باندې په داسې ریټ خرڅوم چې د غوا دا سرمن راته د سرو زرو ډکه کړي نو د سرو او سپینو زرو یې ورته ډکه کړه او په دغه چې کله هغې حلاله کړه په دغې سرمن کې دونه واچول دغه د دې قیمت شي بیا یې د دې سیسه راواچته په مړي باندې وواله مړی راژوندی شو هغه ورته ووایي وایي پلانکي زه قتل کړی نو بس دونه کیسه و دې ته لوی دغه جوړ کړه په دغه باندې چې دی نو دغه الله رب العزت دې ته وایي چې ګوره تاسو د یو قتل خبره وه تاسو موسی علیه السلام نه راغلې هغه وخت رایاد کې ما چې دی نو ما ورته وویل چې بس غوا لاله کې غوا لاله شوه هغې په مړي وواله او مړی راژوندی شو نو چې څنګه الله رب العزت دغه مړی راژوندی کړه دغه شان الله رب العزت نور مړي راژوندي کوي
او تاسو باندې دا احسان وکړه چې قاتل یې درته وخو